حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ د پلار دی حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ او د مور د حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دوی یو ځل روانو د مکې مکرمې د کافرانو وروړي ول او ورته وی خپل ایمان نه وړي ګنې مړه کوم خلک پرې ووتل ټول ډېر چاپېره شو ته ایمان نه وړي ګنې مړه کوم دا پلار یې ورله رونیو حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه هلته اور بلیده او اور کې دا سیخان پراتو سره کړی دا یو کافر دا سیخ راوچت کو او حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ د سترګې ته یې رانږدې کړه او ورته وی د خپل ایمان نه وړه ګنې د سترګه کې د دا سیخ منډم د هغې خو ایمانونه مضبوط وو پاخوا دېخوا سیز خو د هغې پروا هم نه وه او نه ایمان پرېښوده دا که موږ ته چا هسې دا چوکم ونیوله چې د جومات ته رانشي خدای په دې ټول جمعې کې بیا د جومات ته څوک راشي هغه ته وایي صاحبه د ایمان نه وړه ګنې سترګه کړله دا سیخ منډم ورته یې نه وړم دا سیخ یې ور د سترګې کې وردننه کړو دا سترګې یو پړق وکړو چې وچوده ختمه شو بل سیخ یې راواغسته او دې بلې سترګې ته یې ورته مخامخ کړه ایمان دې پرېږده ګنې دې بل کې دقه شروع کړی سیخ دې بله سترګه کې وردننه کړو هغه ځای کې د دواړو سترګو نه محرومه شو او داسې په ټوپونو باندې ساه ورکړه مرتبې د شهادت ته ورسېده لیکن ایمان یې پرې نه ښود بیا ورله دا بیبي راونیوله د دې حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ بیبي حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها کتابونو لیکلي دي یو خپې ورله یو اوښ پسې وتړله بله خپې ورله په بل اوښ پسې وتړله دا منظر که سړی ځان ته مخې ته شي که لکه داسې کار ما سره کېږي نو دا به څه حالات وي او یو اوښ یې داسې روان کړو بل اوښ یې داسې روان او دې ته وایي خپل ایمان پرېږده ورته وایي نه زنانه ذات دی زنانه ته وایي ته ایمان پرېږده ورته وایي نه پرېږده اوښ یو داسې لاړ یو داسې ابوجهل ظالم راغی یو چاړه او یو تیره څیز ورسره او د دې زنانه په نازک اندام باندې وواله ده او دی دوه ټوټې کړه هغه ځای کې ساه ورکړه لیکن ایمان یې پرې نه ښود دا زوی دا حالات ویني چې زما پلار یې په کوم طریقه باندې شهید کړ زما مور ته کوم تکلیف ورسو دا حالت چې د زوی یې ولید نو دا زوی یې ویارېده د زوی ته وی شابه د خپل کفر د اظهار وکړه او د ایمان نه وړه ګنې تا سره هم دا کړو هغه د یرې نه د کفر کلمه په ژبه باندې وي هغه یې پرېښوده چې کله یې پرېښوده نبي علیه صلات وسلام له په جړه باندې لاړ یا رسول الله داسې چلو په جړه دی یا رسول الله ما د یرې د وجې نه په ژبه باندې مې دا کلمه راغله زما پلار زما مور زما په وړاندې شهیدان کړل په داسې حالت کې زه ویرېدم ما په ژبه باندې دا کلمه وویل نبي علیه السلام ورته وایي ستا هغه وخت کې د زړه حالات او کیفیت څه و چې تا دا کلمه وي یا رسول الله زړه مې بالکل په ایمان باندې مطمئن و متزلزل نه و چې یاره ایمان مې پرېښو خو صرف په ژبه باندې مې د یرې د وجې نه دا کلمه راغله نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمیل ستا ایمان برقرار دی ستا ایمان خراب شوی نه دی دې ته اکراه ویلې کېږي چې زړه دې مطمئن او چې یو سړی د باندې زور زبردستي کوي زه به داسې وکړه ګنې وجنم دی او ته د هغه وړاندې داسې کلمات ووایې چې هغه پې مطمئن کړي چې صاحبه به دا د کفر کلمات دي او زړه دې مطمئن نو دې ته ویلې کېږي اکراه